بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. حامدن د اسم فاعل صیغه ده او د دې معنی د تعریف کولو والا، او دا مشتق دی د حمدن نه، یعنی دا د حمدن نه جوړ شوی دی، او دا راځي د باب سمع یسمعون. مصلیا دام د اسم فاعل صیغه ده او د دې معنی د درود ویلو والا، او دا راځي د باب تفعیل نه، او د دې مصدر راځي د باب تفعیل نه تسلیتون. و بعدو دا ظرف تی او دا مبنی دی په ضمه سره، ځکه چې دا بعدو مضاف وي او د دې مضافن الیه چې کله حذفي او په نیت د متکلم کی وی نو دا مبنی وي په ضمه سره. نو دلته هم د بعدو مضاف الیه حذف تی او په نیت د متکلم کې شته. په اصل کې دا داسې دی بعد الحمد والصلات، د حمد او صلات نه بعد. نو دا دلته کې مبنی دی په ضمه سره، ځکه هغه حمد او صلات نه حذف شوي دي. الرسالت دا واحد دی او د دې جمع راځي رسائل، د دې معنی د کتاب. المسمات دا اسم مفعول دی او دا مشتق دی د تسمیتون مصدر نه، یعنی دا د تسمیتون مصدر نه جوړ شوی دی، او دا المسمات معنی د نوم ورکړی شوی. بمفید طالبین، بمفید طالبین کی با حرف جار دی او مفیدی اسم فاعل دی د باب فعال نه، معنی د فایده ورکول والا. الطالبین دا جمع مذکر اسم فاعل صیغه ده او د دې واحد راځي طالبون، معنی د طلب کول والا. مشتملتون علی البابین، دا مشتملتون د اسم فاعل واحد مؤنث صیغه ده او دا د باب افتعال ناراضی، او د دې مصدر د اشتمال، معنی د مشتمل کېدل. علی البابین پدې کې علی حرف جار دی او البابین دا تسنیه ده، د دې واحد راځي بابون او د بابون معنی د سبق. الباب الاول فی الامثال والمواعظ، الباب دا واحد دی او د دې جمع راځي ابواب، دا الباب معنی د سبق. الاول دا په وزن د افعالو دی، اصل کې دی او الو دا اسم تبذیل دی، نو اخره کې د لام نه مخکې چې کومه حمزه ده دا په و باندې بدله شوه، نو مخکې مو رستم و دی، نو دوه حروف د یو جنس نه جمع شو. پدې کې لومبني و ساکن او دویم متحرک، نو د اول و ادغام مکو په دویم کې نو اول شو، معنی د اول. فی الامثال کی فی حرف جار دی، الامثال دا جمع مکسر ده او د دې معنی د مثالونه، او د دې واحد راځي مثل. المواعظ دام جمع مکسر ده، معنی د نصیحتونه، او د دې واحد راځي موعظه. والباب الثانی فی الحکایات والنقلیات، الثانی دا په وزن د القاضی اسم منقوص دی او معنی د دویم. فی الحکایات والنقلیات کی فی حرف جار دی، الحکایات جمع مؤنث سالم ده او د دې واحد را دی حکایتون، معنی د قصه. والنقلیات دام جمع مؤنث سالم ده او د دې واحد راځي نقلن او معنی د نقل شوی خبری. اللبتها للمبتدئین من طلباء العربیه، اللبت فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده د باب تفعیل نه راځي او د دې مصدر د تالیف، معنی د لیکل یا جمع کول. للمبتدئین دا جمع مذکر سالم ده او د دې معنی د ابتدا کوونکی، یعنی شروع کوونکی. طلباء دا جمع مکسر دی او د دې واحد را دی طالب. العربیت دا اسم منصوب دی او په دې کې اخره کې چې کومه تا راغلی ده دا په نسبت باندې دلالت کوي. فالمسؤول من الله ان ينفعهم، المسؤول دا اسم مفعول دی د باب فتح یفتحون او معنی دا طلب کول، او د فالمسؤول معنی دا دعا کړی شوی ده. ان ينفعهم، ینفعو دا فعل مضارع ده او دا راځي د باب فتح یفتحون.
او معنی دا پیدا کېدل. نفعا ينفعون نفعن باب دی مصدر دی د دې او د دې معنی دا پیدا کېدل. او پدې کې هم ضمیر دی نو دا راجع دی طلبو ته. او هو حسبي و نعم الوکیل. هو ضمیر چې دی د دین الله پاک مراد دی. حسبی دا مصدر دی او مضاف یا د متکلم ته او دا په معنی د حاسب دی معنی د کافی کېدل. او نعم دا فعل مدح دی د دې معنی دا ډیر ښه دی. الوکیل دا صيغه د صفت او د دې معنی د کارساز.